قضای عمری منځ کول دا بدعت دی او بدعت سیئه دی او د شریعت خلاف دی که څه هم بعضو کتابو راوړي لیکن دا چې دی موضوعي روایت دی موضوعي روایت ته هیڅ اعتبار هم نشته او بعضی کتابونه په هغې کې دا رقم دي چې هغه وچ وناوده و ګرده سره جمع کړي په دا کتاب نو دې کتاب ته بیا اعتبار نشته دا رقم کتاب چې په هغې کې موضوعي حسن صحیح مرفوع ضعیف ګرده حدیثونه راوړي یعنې هغه یې ګرده په یوه درجه کې سره کې اچولي لهذا په دې باره کې یو موضوعي حدیث دی دا پله ګرځي دا بعضې کتابونه راوړي البته قضای عمري و دې ته وایي چې د چا څخه ډېر منځونه قضا سوي او تعداد نه ورته معلوم نو هغه د رمضان المبارک په آخري جمعه کې د څلورو رکعاتو د نفلو نیت به وکړي ماپښین په ټیم کې او په دې هر رکعت کې به الحمدلله ووایي د الحمدلله ما بعد به 15 سواره قل هو الله ووایي اووه واره به آیت الکرسي ووایي بعضې کسان وایي قل هو الله دې 15 سواره کې ووایي بعضې وایي 15 سواره دې انا اعطینا کې ووایي او آیت الکرسي دې اووه واره کې ووایي نو چې د دومره لمنځونه قضا کړي چې د 80 کالو لمنځونه قضا کړي 900 لمنځونه قضا کړي لهذا دا ټول لمنځونه په دا کې ادا خبره ختم دې ته په پښتو کې سوچ دروغ وایي دا دروغ دي دروغ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ دا نسته دا تر قطعا په یو لمانځه کې نسته چې یار یو لمانځه د ډېرو لمانځو څخه جبیره شي دا ګوره ښه یې واوره ټولو کتابو لیکلي دي چې د دا یو لمانځه په وجه باندې 15,000 رکعاته ته نفلي لمانځو کې د نفلو په نیت باندې وکړي خو تا ته هغه 15,000 رکعات چې دي هغه په نفلو کې ودرېدل دغه د یوه فرض کار نه درکوي دا د سهار د 2 رکعاتو کار نه درکوي دا د تاسو نیت غواړي چې د سهار 2 رکعاته قضایي دا نیت د تاسو غواړي که دا نیت نه کې وکړي چې 15,000 رکعاته وکړي د تاسو په هغه ځای کې نه ودرېدل یو لمونځ باندې 15,000 رکعاته یار په څلورو رکعاتو باندې د 80 کالو لمونځونه راګرځي دومره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ اشدید دا دروغ دا د دروغ روایت دی د دروغ حدیث دی په دروغ جوړ شوی اشدا بعضی کسان جوړ کړي خپل ځان دې ته موضوعي حدیث وایي چې نبی علیه السلام دی ویل هلکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې نه ویل دا موضوعي حدیث دی البته دغه د قضای عمره خبره نن سبا فیسبوک د لاري او د واتس اپ د لاري او د میسجانو د لاري چې یو بل د میسجان سره استه یا په واتس اپ کې دا سره استه او د بعض علماو د بیانو د لاري دا خبره ډیره په گردش کې ده او دا هم وایي چې دا حدیث دی لیکن دا حدیث نه دی دا خبره شو واوري دا حدیث نه دی لہذا په دې باره کې خو اوله خبره دا ده چې ګوره قضای عمري په دین شریعت کې هیڅ اصل نه لري دا نشته بلکې دا بدعت سیئه دی او بل خبره دا ده چې دا سراسر پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ دي ځکه دا د سره حدیث دی نه بلکې دا موضوعي روایت دی د ځانه جوړ شوی خود ساخته روایت دی او پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سراسر دروغ دي او پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د دروغجن په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار وای از ما امته فرما باندې چې کوم څوک درواغ وتړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره کړې ده او ما هغه خبره نه کړې فلیتبوأ مقعده من النار دا د په جهنم کې خپل ټکانه وټاکي نو لہذا دا د قضای عمره خبره پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ دي د دې منځ په دین شریعت کې هیڅ حقیقت هم نشته بلکې دا بدعت سیئه دی او بدعت سیئه گمراهی او گناه کبیره ده لہذا دا مولا عبدالجبار صاحب نه وایي دا یو بل مولوی صاحب نه وایي دا د نن سبا ملایان نه وایي بلکې زموږ اکابرین زموږ اسلاف لکه علامه سیوطي رحم الله تعالی په خپل کتاب کې دا وایي چې دا موضوعي حدیث دی او علامه علی قاری رحم الله تعالی موضوعات کبرا په دا کې ټول هغه احادیث راوړي دي چې هغه موضوعي حدیث په دې کې دغه حدیث هم راوړي دي چې دې روایت هیڅ اعتبار هم نشته دغه وجه دا قضای عمره په باره کې چې کوم روایت علماء راځي یا دغه په فیسبوک کې شلیږي یا پر واتس اپ او پر
میسجانو باندې چلیږي دې ته هیڅ اعتبار نشته او دغه د واتس اپ والا ته د فیسبوک والا ته د آی ډي والا ته او دغه رنګ د میسج والا ته زه وایم چې دغه رقم د دروغو میسج کدرالي دا ډیلیټ وکړه چې نه کې ډیلیټ بیا په دې ګناه کې ته هم مکمل سره شریک په دغه دروغو او په دغه ګناه کې بیا ته هم مکمل سره شریک دغه د دروغو میسج به نور پر مخ باندې نه بیا بلکې دا رقم میسج جوړول او دا میسج پر مخ باندې وړل دا د فاسقانو د فاجرانو د بيدینو خلکو کار چې په دنیا بل کار نه لري او په قضای عمره کې بل عظیم فساد دی چې د دې عوام خلکو دا عقیده جوړیږي چې بس دغه څلور رکعات المنځ کول د ټولو قضایي المنځو څخه کفایت کوي نو دوی به ضرور د المنځو په اداینه کې بیا سستی کوي او سره دا به هم وایي چې معز رمضان المبارک راشي نو د رمضان المبارک په اخري جمعه کې به څلور رکعات نفل وکم بس هغه به د ټول المنځو د پاره جبیره او کفاره خبره ختم لہذا دا چې سست عقیده جوړول دا خبيثه عقیده ده چې د بعضو کسانو اوسم دا عقیده خپل کړه ده کڅه هم د ټولو دا عقیده نه ده البته د داسې سستی او بیکاری عقیده څخه خپل ځانونه ساتل پکار دا رقم کې دوه څخه ځان ساتي البته خو په دې مسله کې شت تلاش کول چا غوښتل نو هغه دا کتابونه مطالعه کی الملتقط د شیخ الحدیث و تفسیر علامه مولوی عبدالستار اسیمزئی صاحب رحمه الله تعالی داغه کتاب 300 اول نمبر صفحه څخه بیا 315 صفحه پر بابا ډیر شایسته تفصیل پدا کی کړی او داغه رنگ موضوعات الکبرى 222 نمبر صفحه رد المعتار عالمگیری محمودیه حقانیه فریدیه عباد الرحمن فتاوی عثمانیه فتاوی زکریا او دارالعلوم دیوبند درکم نور ډیرو کتابو دا راوړي دا مسله ار کتاب راوړي د منځ په باره کې ما وګورئ چې ما څه کتابونه په دا کې کتلې دي دا موضوعي حدیث دی د دروغو جوړ شوی حدیث دی و دې ته اعتبار نشته دا روایت لہذا چې کوم منځ څخه قضا شوی هغه پر تا باندې واجب او لازمي دي چې هغه منځ راګرځي کې جننه وګرځوي د بل ګناګار یو خو هغه ګناه چې منځ قضا کړی دي بل دا ګناه د منځ دراونه ګرځوي دا به ډبل ګناګار